مثال خبره ما باندې 10 لکه روپۍ لګېدلې شیخ صاحب. زه د شریک کور نه راغلی وم. نو اوس چې دی ما یوروپ کې کار کړی، مثال خبره هغه 10 لکه په ځای تقریبا ما 20 لکه 30 لکه لګېدلي دي. اوس موږ وروڼه سره بېل شوي سو. نو موږ چې اوس بېل شوي سو شیخ صاحب، وروڼه هم لکه دا وایي چې ته به اوس موږ هر یو ورور ته چې دی خبره 10 لکه یا 15 لکه روپۍ خبره هر یو ته شخصي ورکړې، ځکه ته د شریک کور نه تللی. نو د دې کې شیخ صاحب معلومات راکړه که سړی ډېر دغه دی چې که دا ورونه اوس په ما باندې دغه شان کار کوي وایي کو نه یې راځي به مثال خبره دغه پاسپورټ دغه شیان چې دغه به شکې بس دلته به پرېږدې زمونږ غوندې به یې ګوره داسې دا د شریک کور نه تللی دی، نو ورته ووایه ستاسو د روپۍ خو څه بچي نه راوړي چې د شریک کور نه تللی دی. نه دا هلته چې د نیشنل بینک دی، داسې حبیب بینک دی چې روپۍ به چاپ کوي تاسو له به رالېږي، په ده باندې صرف دغه 10 لکه روپۍ دي. دا نور مولا د احساناً رالېږلي. صحیح ده. که سړی د یو خپل رور نه د یو عادي کس نه د یو عام نفر نه هغه روپۍ واخلي مو بېرته به هغه ورکوي، پاتې لا ورونه چې ورور ته اوس په دې باره کې دا غواړي چې ماله به دا راکړې، دا ظلم دی. ښه ورته وایي 1 روپۍ هم په تا باندې د نور نشته. دغه 10 لکه روپۍ چې د ورسره زیاتې ورلېږلي هم دغه تا د هغې سره احسان کړی، ښه دې ورسره کړي. سمه ده شیخ صاحب. ول شیخ صاحب دا سوال مې کولو شیخ صاحب، دلته چې دی په یوروپ کې لکه جوماتونو کې چې دی بعضې جوماتونو کې د ترکانو جوماتونه لکه دغه غوندې پکې دویم اذان کېږي شیخ صاحب. بعضې د عربو جوماتونه چې دي هغه خو بیا همغه یو اذان پکې کېږي. نو بعضې ملګري چې دي هغه بیا هلته روان هغه په دې خاطر روان وو چې موږ ځو هلته لکه افغانستان نه موږ عادت په دغه سو هلته زموږ ځای کې لکه دغه 2 اذانونه کېدل.